أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د نن نه دوه درې ورځې پس یعنې د جمعرات په ورځ باندې به ان شاء الله زمونږه د لوی اختر ورځې د اختر په ورځ باندې مونږه یو دوه داسې ناشنا کارونه به کوو چې په نورو ورځو نه کوو. یو به مونږه ایکسټرا مونځ کوو، نور عمر مونږه په ورځ کې 15 مونځونه کوو، په دې ورځ به شپږ شي. دې ته به د اختر مونځ وی یا د عید الضحا مونځ. دویم به د مانځه نه پس مونږه قرباني کوو، دې ته اضحیه او یا قرباني وایو. گویا کې دا عید قربان دی، په دې به مونږه څاروی حلالو. او د دې نه یو ورځ مخکې به زمونږ عرفه وي. د عرفې ورځ د ذوالحجې د میاشتې نهم تاریخ ته وایي. د هر ملک خپله عرفه وي. د عرفې د ورځې په باره کې د الله رسول فرمایي خیر یوم طلعت فیه الشمس، دا د الله تعالی په ورځو کې د ټولو نه بهترینه ورځ ده او الله تعالی په دې ورځ باندې د خلقو دعاګانې قبلوي. د دې وجې نه هوښیار خلق د عرفې ورځې له خپل حاجتونه یخي چې ان شاء الله د عرفې په ورځ به الله ته دا پیش کوم او د الله نه به غواړم. د عرفې په اعمالو کې د عرفې روژه ده. د حجیانو دپاره د عرفات تخاته دي او د عامو خلقو دپاره د عرفې روژه ده. دوه کارونه ناشنا دي چې حجیان به یې نه کوي او عوام به یې کوي. یو د اختر مونځ دی، د لوی اختر مونځ په حجیانو نشته. یو د عرفې روژه ده چې دا په حجیانو نشته. لیکن په دنیا کې خواره چې چرته مسلمانان دي هغې ته ترغیب دی چې هغې به یو طرف ته د اختر مونځ کوي چې حجیان به یې نه کوي، او بل طرف ته د عرفې روژه به نیسي چې هغه د حجیانو دپاره مناسب نه ده چې ونیسي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفې په ورځ روژه نه وه نیولې. او دا خاص خبره ده چې د هر ملک به خپله عرفه ځکه د عرفې نه فوراً بعد یوم نحري. نو که ته د سعودي سره د عرفې روژه ونیسې نو په راتلونکې ورځ به بیا ستا یوم نحر پکاري. په دې ورځ باندې روژه نیول حرام دي. نو چې کله ته پردی یوم نحر خپل یوم نحر وګرځې نو قرباني به کوې. نو قرباني په مخصوصو ورځو باندې ده، هغه دی 10 11 12. نو دا تا په 9 تاریخ وکړه نو ستا قرباني مو نه شوه. نو چې سر ته یې نشي رسولی نو دا اصول به فالو کې. نو هغه دا دی چې قرباني دې ته وایي چې هغه به په مخصوصو ورځو باندې په مخصوص ټیم کې وی. مخصوص ورځې څه دي؟ وی 10 ذوالحجه، 11 ذوالحجه، 12 ذوالحجه. په 13 که چا وکړه نو دا قرباني نه ده، په 9 که چا وکړه دا قرباني نه ده. وی څه ټیم به یې کوې؟ وی چې کله د اختر مونځ وشي، د اختر د مانځه نه مخکې که چا قرباني وکړه نو د الله رسول هغه ته وایي چې من کانا ذبحا، چا چې ذبح وکړه قبل الصلات مخکې د اختر د مانځه نه نو فل یعد، هغه له پکار دی چې دا ذبح دوباره وکړي. ومن ذبحا بعد الصلات، او چا چې د اختر د مانځه نه وروسته وکړه نو فقط اصاب سنت المسلمین، نو هغه د مسلمانانو په طریقه وکړه. نو موږ ویلی شو چې قرباني به کوو.
قربانی با په مخصوص ورځو باندې چې هغه 10 11 12 دي او قربانی با په مخصوص وخت دي چې هغه د اختر د مانځه نه پسې تر دې پورې وایي چې یو علاقه داسې وه چې پای کې سره د اختر مونځ کېده نه، لکه یورپ ته او هغې کې د اختر په مانځه یا د لاکډاون د وجې نه پابندي ده، نو بیا مناسب دا دی چې ته دا د زوال نه پس وکې خو چې سپیسیفیک ټایم د دې چرته ضایع نشي. او د دې نه علاوه په دغه قربانۍ فلسفه چې ستا په ذهن کې راشي هغه دا چې د الله تعالی چې کوم عمل ډیر زیات خوښ دی نو یو عمل په هغې کې شکر ادا کول دی او شکر دومره قیمتي عمل دی چې کو فرض که ته وایې چې زه د الله د عذاب نه بچ شم نو لئن شکرتم ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کو چېرې تاسو شکر وباسئ نو خدای به تاسو ولې عذاب کی. ان وکان الله شاکرا علیما، الله خو د شکر قدردان دی نو شکر به وباسئ. نو ستا سره چې کوم نعمتونه دي نو هغه شماره، نو یو نعمت ستا سره عقل او فهمو نو د هغې استعمال تا وکړو نو ایمان دې راوړ، نو بل نعمت ستا سره د الله تعالی درکړي شوي اعضاو نو هغه صلاحیتونه تا ټول استعمال کړل نو مونځ دې وکړو نو شکر دې ادا کو. نو بل طرف ته ستا سره پیسې وي نو تا په کال کې زکات ورکو نو شکر دې ادا کو. نو بل طرف ته ستا سره پوټنسي یا قوت قوت سیکچوال قوت چې ته خپل پریزرویشن اف سپیشیز چې ته خپل نسل بړاولی شي نو د هغې شکر دې په روژنې ادا کو. نو دا په دې وجلو کې او په دې اخرو چې کوم څاروي ولاړ دي دا هم د الله نعمت دی ځکه چې کذالک سخرها لکم دا خو الله تعالی تا لپاره مسخر کړي دي. یو ځای الله وایي کذالک سخرناها لکم یو دا موږ ستاسو دپاره مذکر کړي دي، بل ځای وایي کذالک سخرها لکم دارنګې الله دا ستاسو دپاره مسخر کړي دي. یعنې دا څاروي که دا غوا ده که دا میخه ده که دا بیزه ده او که دا ګډه ده او که دا اوښ دی نو دا ستا دپاره ستا په خدمت کې لګیا دي. څوک ډایرکټ د دې نه فایده لي او څوک ته بالواسطه لي. نو په دنیا کې څومره خلق چې دی یا د پویو په صورت کې او یا د غوښې په صورت کې او یا د سرمنې په صورت کې د یا د دې د وړۍ او د ویښتو په صورت کې د دې نه په څه نه څه طریقه باندې مستفید کیږي. نو د دې د شکر طریقه دا ده چې په کال کې به یو پیرا دا څاروی ته راولې او دا به حلالې او د هغې دپاره ستا اپشن نشته چې ستا کومه ورځ خوښوي، د هغې دپاره الله تعالی په خپله ورځې مقرر کړي دي او هغه دي 10 11 12. الله په خپل کلام کې وی فی ایام معلومات په معلومو ورځو کې دي. نو په 9 تاریخ کو چا قرباني وکړه نو دا قرباني نه ده او که په 13 تاریخ وکړه نو دا بیا قرباني نه ده، بل دا او وقت مقرره یعنی من بعد صلات العید د صلات عید نه پس پای کې که چا د دې نه مخکې وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیا دې دوباره وکړي. او بیا چې د الله رسول په خپله د دې دپاره کوم طریقه ښولې وه ته به حیران شو چې دومره په تفصیل. ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلي، نن د اختر ورځ ده نو موږ به سټارټ د څه نه اولو د الله رسول وی مونځ به اول کو ثم نرجعو بیا به د مانځه نه موږ واپس شو فننحرو نو بیا به موږ قرباني وکړو. موږ وایو د الله د رسول په طریقو کې کامیابي ده نو په هغې طریقو کې یوه طریقه دا ده چې موږ به ترتیب فالو کوو. موږ به اول چې سهار پاسو د اختر د مانځه ټایم شي نو اول به مونځ وکړو، د مانځه نه پس چې بیا واپس کورونو ته راشو نو بیا به څاروي را روان کړو قرباني به وکړو. نو فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، بخاري حدیث دی چا چې په دې ترتیب کار وکړو نو د زموږ سنتو ته ورسید. دا قرباني په مسلمانانو باندې واجب ده. یو رای دا ده چې نه دا سنت موقت ده خو دغه رای کمزوري ده ځکه چې د الله رسول چې د دې دپاره کم فرمایشونه کړي دي د هغې الفاظ ډېر زیات زوردار دي. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعة فلم یضحي فلا یقربن مصلانا، د چا چې وس کیږي وس ته چا کیږي د چا سره چې دومره پیسې چې هغه دا ټول غیر ضروري مال چې د سره کم دی چې د هغې دته کنډو نو او هغه تقریبا د 52 صحیح 1/2 تولې د سپینو برابر قیمت برابرېدو نو په ده باندې اوس قرباني واجب ده. خو که د دې ساعت باوجود د قرباني ونه کړه نو د الله رسول ته دومره خفه دی وی فلا یقربن مصلانا، دی دې زمونږ جومات ته چېرته راښکاره نه شي، زمونږ جومات ته زمونږ عیدګاه ته به یو خس نږدې نه راځي. د دې الفاظو د دې زور نه پته لګي چې قرباني واجب ده.
تاریخي طور د دې یو بل دلیل دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړو او یو کالم قرباني مس کړې نه ده. نو که فرض که د دې قیمت کم وي نو یو کال خو به یې ضایع کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کاله کې همیشه قربانی کړې وه. د هغې نه پته لګي چې دا قربانی واجب ده. فرمایي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یزحی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله و قربانی به کوله. د دې وجې نه موږ وایو چې قربانی واجب ده. دا په هر هغه سړي ده چې د هغه سره دولت دومره وي چې نن سبا د هغې باندې 52 تولې سپین کیدی شي، او چې کم سړي سره دایي هغه ونه کړه د الله رسول ته نه خفه دی. یو بل رای دا ده چې د کور مشر وکړي نو د ټولو نه پوره ده، خو دا رایم انتهایی ویک ده، ځکه چې قیاس د دې تقاضا کوي چې یو سړی د بل په ځای مونږ نشي کولی، یو سړی د بل په ځای روجې نشي نیوی، هر سړی په خپل روجې نیسي. داسې نه چې نه ماله به پلانې روجه ونیسي. نو چې یو سړی د بل دپاره قرباني څنګه کولی شي او هغه د ده نه څنګه پورې کیدی شي، الا یې چې هغه خپلې پیسې ولګوي او ده ته ووایي چې ستا قرباني ما وکړه، دی ولې اجازت ورکړي چې او زما قرباني ته وکړه. خو 7 کسونه زیات کسان کو په یو څاروي کې شریک شي نو د هیچا قرباني به ونه شي. نو د دې وجې نه یو خو قیاس دی، یو د دې الفاظو دا زور دی، من لفظ من دی، من کانا ذبح، من چا چې ذبح وکړه قبل صلات مخکې د مانځه نه. بل ځای وایي چې من وجد ساعتا، د چا چې طاقت کېدو. نو من دا لفظ چې دی دا فرد له ورځي. نو په هر یو کس باندې چې په کور کې 10 کسانی او که 15 کسانی هغه صاحب استطاعتي، نو په کار ده چې هغې قرباني وکړي. د دې قربانۍ د قیمت اندازه د دې نه ولګوه چې د اختر په ورځ باندې الله تعالی ته خوږ عمل څاروی لالول دي. ما من عمل ابن آدم یوم نحر احب الى الله من اراقة الدم. د بنی آدم د ټولو نه خوږ عمل الله ته څاروی لالول دي. ته ویلی شي چې په دغه ورځ تسبیح اړول، په دغه ورځ نفلونه کول، په دغه ورځ روژه نیول، دا ټول کارونه اهم نه دي، او بلکې روژه خواړو حرام ده، بلکې په دغه ورځ باندې سپیسیفیک عمل چې الله ته ډیر خوږ دی هغه څاروی راوستل دي او هغه حلالول دي. په دې یو اعتراض دا کیږي چې دا د وخت زیاده، یو بل اعتراض پیدا کیږي چې دا د مال زیاده، او بل اعتراض پیدا کیږي چې ګند د دې نه خورېږي. وایي دا خبرې د بې ځایه دي. که ته فرض وای د دې نه ګند خورېږي نو مسلمانانو ته دا حکم دی چې خپل غیر چاپیره ماحول به پاک ساتئ. نو مسلمانان چې څنګه قرباني به کوي داسې به علایشونه لرې، دا غیغه او کلمې او دا غیغه غوشان وغیره پراپرلی ډسپوز اپ کوي، ځکه دا د دې فرض دی. د الله رسول ویلو چې مؤمن به د خپل غیر چاپیره ماحول پاک ساتي. د الله رسول ویلو چې د ایمان څه د پاسه 80 شعبې دي او په هغې کې د ټولو نه لاندې او کمزورې شعبه د لارې نه تکلیف دح څیز لرکول دي. نو چې دی مؤمني نو دی به تکلیف دح شي چې بل چا ارتاو کړي یا به لرکوي، نو په خپله خو باډ ورتاوی نه. د دې وجې نه د قربانۍ کولو والا یو ذمواري به دی چې یو طرف ته قرباني کول دي او بل طرف ته علایشونه پراپرلی ډسپوز اپ کول دي، هغه ګند ځای ته رسول دي چې د هغې نه ګند او بیماري خوره نه شي. د هغې علاج دې په دې وشو. ته وایې پیسې بې ځایه لګي، نو زه درته د بې ځایه پیسو لګولو ځایونه ښیم. یو د ملک سینما هالونه وګوره چې په هغې کې څومره پیسې بې ځایه لګي، بل د ملک ځای په ځای بېشماره قهبه خانې وګوره، سینما خانې وګوره، جوا خانې وګوره او شادي هالونه وګوره چې په هغې کې څومره دولت او څومره وخت ضایع کیږي. نو ستا توجه صرف دې ته راله د ملک نیټ کیفې وګوره چې په هغې کې د خلقو څومره وخت او څومره دولت ضایع کیږي. نو که ته د دولت غم کې نو د دغې ځایونو غم وکړه. یو بله خبره دا ده چې د دې د اهمیت اندازه د دې نه پته لګي چې د الله رسول ویلیو چې دا د قیامت په ورځ باندې به د دې د اخکر، د دې د ویښته، د دې د سوې، دا ټولې د ده د نیکۍ په عمل کې اچولی شي. او چې کله یو سړی څاروی لالی نو دا وینه به په ځمکه لا پرېوتې نه وي چې الله تعالی په کور کې به قبوله شوي، الله به دې ته د قبولیت درجې ورکړي. او د وینې قطره چې په ځمکه پرېوځي د دې نه مخکې الله تعالی د ده ګناهونه معاف کړي.
او کله چې صحابه د رسول الله نه تپوس وکړو چې ما هذه الاضاحي دا قرباني څه شی دی، نو د الله رسول ته سنت ابيكم ابراهيم د ابراهيم عليه السلام سنت دی. نو اصل قرباني بدای چې کله ته سروي الاله نو پاغه کې چې ابراهيم عليه السلام تاریخ ته ترایات شي. د ابراهيم عليه السلام په کارکردګو کې ډومبۍ کارکردګي دا و چې هغه ټول ټیسټونه په صحیح طریقې سره پاس کړو. ډومبنه ټیسټ د عقل امتحان راغی، نو چې کله اسمان ته وکتل انور ولید ودا رب دی، دا شپمې ولید ودا رب دی، نو پستوره ولید نو ودا رب دی. نو چې کله هغه غیب شو نو لا احب الافلین چې کوم شی غیبیږي زاغه طرف نشم ویلې انی وجهت وجهیا الی الذی الله طرف تخپل مخ راړو ما. نو دا رنګي دا امتحان پاس کو. کله چې خپل باباجي ورته وی چې زبوتان جوړوم زما کاروبار متاثر کیږي، ته د بوتانو خلاف مکوا و وحجرنی ملیا زمانه ډډې تشه. نو خپل باباجي ته ډیر خوږ جواب ورکو ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. باباجي زه به د الله نه غواړم چې تا ماف کې خو کار دی غلط دی. نو ته ویلی شي چې ابراهیم علیه السلام د پلار سره کمپرومایز ونه کو. نو چې کله عوامو بپره و عوام پسې رالل من فعل هذا بآلهتنا، نو د عوام هجوم دباوې مو کو بل فعله کبیرهم هذا، الګ ستاسو په دې بوتانو کې دا غټ بوت چې دی شاید چې د به دا کار کړی ځکه چې تبر د په اوږه پروت دی. دا هغه کیس هم وګاټو. خو کله چې نمرود ورته سترګې را برسېره کړې او ورته ویې هلکه دا ته څه خبرې کوې انا احیي و امید، وی ژوندي کول او مړه کول خو زه کوم. نو ابراهیم علیہ السلام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ډیر په نرتوب سره ورته جواب ورکو چې زما رب چې دی یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، چې ته ډیر نری نو د مغرب نه نور راوخیږي او مشرق نه هغه راخیږي. نو نمرود بیله ته ویلی شي چې ابراهیم علیه السلام ټول ټیسټونه پاس کړل او اخري ټیسټ چې په بوډاوالي کې ولا خدای پاک بچی ورکو اسماعیل علیه السلام. نو هغه لما بلغ معه السعی د 14 کالو ماشوم څومره خوږي، خو چې ابراهیم علیه السلام ته الله وی چې دا خو به حلالول غواړي، نو دا الله ته داسې ونه چې یا الله د دې ماشوم څه ګناه دی، او نه دا دې ماشوم ته چې وی چې بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی زه خو تا لالوم. نو نه اسماعیل علیه السلام دا وی چې باباجي زما څه ګناه دی چې ته ما لالی، بلکې راغې په ځای وی چې باباجي افعل ما تؤمر، چې څنګه دې خوښه حق وکړه. دواړه سرنډر شو. فلما اسلما کله چې دواړه سرنډر شو او هغه ما قدر ته پړ مخې کا چې سترګې در باندې نه لګي او کلک مې ټایټ وتړه چې کپړې مې په وینو ډېرې سخانې شي ځکه مور ابۍ به مې بیا خفه کېږي. نو الله وی چې وفدیناه بذبح عظیم، موږ وله ګډ ولېږو. ابراهیم علیه السلام چې سترګې کولاو کړې نو اسماعیل خندل تبسم یې کو او ګډ حلال شو او دغه ګډ به ما ته حلالو. نو دا تا سنت ابیکم ابراهیم. نو کله چې صحابو تپوس وکړو چې فما لنا فی هذا، د خدای رسول په پدې کې موږ له څه دي؟ د الله رسول ورته وی بکل شعرة حسنة، د هر ویښته په بدل کې به خدای پاک تاسو له نیکي درکړي. نو هغوی ورته فصوف یا رسول الله دا ګډ چې دی په ده خو ډېره زیاته وړی یي. نو هغه وی بکل شعرة بكل شعر من الصوف حسنة، د صوف یا د وړۍ په هر داره په هر یو دغه باندې ویښته باندې به تاسو له الله تعالی نیکی او دغه حسنه درکړي. نو گویا کې چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. زما ستا دپاره په دې کې یو طرف ته سنت ابراهیمی د ابراهیم علیه السلام هغه سنت را یادی، بل طرف ته ما ته وی چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی، دغه غوښې او دغه وینه موږ ته نه ده پکار، موږ ته ستا تقوا پکار ده. وی تقوا څه ته وی؟ وی د ابراهیم علیه السلام جذبه، چې ابراهیم علیه السلام د کمی جذبې مظاهره کړې وه، عقلی کوسچنې نه وې کړې. حالانکه وی لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. هغه شاعر چې څنګه ویلی و چې عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، او عقل ہے محو تواشای لب بام ابی. نو گویا کې عقل کار نه کاو دلته د عشق نظامونو چې کله نمرود هغه اور تارتاوه نو هغه اور ته مودنګل، کله چې ورته وایي چې بچی د حلالوم نو هغه هغې ته هم سرنډر شو. نو دا زما ستا دپاره ابراهیمي جذبه پکار ده چې موږ به هم د الله تعالی دا حکمونه داسې منو لکه څنګه چې زمونږ ابیکم ابراهیم منلیو. او بیا وی چې کله دا څاروی ته حلال کې نو د دې سره ستا قرباني وشوه، دا به ته کوشش کوې چې په دې باندې د الله نوم والې، ځکه که د الله نوم دې پې وانغستو نو بیا قرباني نه ده.
یو په پراپر ټایم یو په پراپر طریقه، نو هغې بس مخکې او الله اکبر به پې وای. نو که په قصاب دی لالوله او د قصاب په خوله کې نسوارو یا د قصاب په خوله کې پانو او هغه د تادۍ د وجې نه الله اکبر ير شو، نو ستا قرباني به ضایع شي. نو قرباني د حلال مال پکار ده، قرباني په خپل حلالول پکار دی، په قرباني باندې د الله نوم اغستل پکار دی. او دغه غوښه چې کو فرض کا د شریک غوښه او 15 کسو هغه شریک قرباني، نو بیا به کوشش کې چې غوښه په صحیح طریقه تقسیم شي. او بهتره خبره ده چې په تله باندې وجو کې او کم ارګانس چې واړه واړی نو هغه به کچ کچ کې یا به د هغې اوبو د هر چا حصې ته رسې. ځکه علما وایي دا سودي اموالو کې راځي، نو اسې نه چې د سود مرتکب شي. نو ډېر احتیاط په ډسټریبیوشن کې، یو احتیاط به په علاله کې چې په دې باندې د الله نوم چرته د نه پاتې نشي، او بل احتیاط په پیسو کې چې چرته حرام خور د سره ملګری نشي. ځکه چې په ټوله ډله کې که یو کس پیسې حرامې وي نو د ټولو هغه به ونشي، که د یو سړي نیت خراب و نو بیا به د ټولو هغه ونشي. نو چې کله تا ته غوښه میلاو شوه نو د الله رسول وستا قرباني وشوه، کلو دا غوښه په خپله وخورئ، واطعمو په خلقو وخوروئ، وادخرو که تاسو یې په فریج کې ږدئ نو ځان لی کیدئ. غوره دا ده چې 3 حصې کې په دوستانو په فقیرانو او په خپلو یې وخورئ. خو که یو سړي یو برخی او ډېر شی بچي او د هغه غوښه کمی، نو که ټوله په خپلو بچو وخوروله هېچا یې ور نه کړه نو دی پې ګناهګار نه دی. الله تعالی په سوره حج کې چې د قربانۍ په حواله کم تفصیل پیش کړی دی، اگر چې د سورت حج نوم حج دی نو د حج ذکر پکې دومره په ډیټیل نشته لکه څومره چې پکې د قربانۍ ذکر دی. نو الله فرمایي ولکل امة جعلنا منسکا، منګه د هر امت لپاره د قربانۍ طریقه مقرر کړې وه چې آدم راغلی او قرباني ورسره راغلی وه. د قابیل او د حابیل قصه که رایاده کې نالته قرباني وه، د یعقوب علیه السلام په قصه کې قرباني وه، د ابراهیم علیه السلام په قصو کې قرباني وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د هغه نیکه قرباني کړې وه، او بیا د هغه د پلار په بدل کې 100 خان تقریبا قربان کړي وو. نو ته ویلی شي چې د قربانۍ دا تصور نوی نه دی، دا د انسانیت سره تړلی دی. ولې؟ لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، چې د الله نوم پې والي په کومو څاروو باندې، کوم چې چوپایا دي، کم چې پالتو جانور دي، نو کم چې ستا پاخور ودرېږي. نو که ښکاري ګډه دې قربان کړه نو په هغې نه کېږي، که ښکاري اوسۍ دې وویشته په هغې دې کول نو په هغې نه کېږي، که سویه دې ونیوه په هغې دې قرباني کول نه کېږي، که چرګ دې ونیو نو دا ته زیاتی کې ډېر سخت ګناهګار به ځکه دا ته پیشاړې کې. نو صرف په دې کې ستا لپاره څه شی دی؟ یا به بیزی، یا به ګډی، یا به غوی، یا به میخی او یا به اوخي. نو الله تعالی د هغې ذکر کوي فإلهکم إله واحد فله اسلموا، خدای دې یو دی، چې ستا خدای یو دی، نو چې څنګه نور عبادتونه د دغې خدای دپاره کې داسې به قرباني صرف د هغه په نوم کې. ته ویلی شي چې د ځناور دا سا دا د الله امانت دی او الله تعالی په دې باندې تاله لګولې وه او چابي په خپل لاس کې ایښې وه چې په بل په نوم به یې نه قرباني نه. که د بابا په نوم دې څاروی حلال کو نو دا به بیا مرداري، دا به صرف د الله په نوم نه دی. او چې کله د الله په نوم ته څاروی حلال کې نو به تا کې پکار ده چې یو خوی پیدا شي، هغه خوی عاجزي ده. نو وبشر المخبتین، چې په چا کې عاجزي نه هغې له مبارکي ورکه. وی عاجزي پته به څنګه لګي؟ الله وی الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چې د الله ذکر چرته راشي نو ړی نرمیږي، ړی ورپیږي، د الله په ذکر باندې زړه د هغې رپیږي. یو نښه به دی. بل والصابرین علی ما اصابهم، او د الله د دین د غلبې دپاره چې کوم جدوجهد کوي، کو په دې دوران کې دته څه تکلیف راشي، که هغه د جیل په صورت کې او که هغه د حکومت مخالفت په صورت کې، که هغه د لوږې تندې په صورت کې، دې فریادونه ډېر نه کوي، صبر کوي چې دا په خلقو راغلي دا راضي په سړي، دا سړی مخبت دی. او دریم والمقیم الصلاة، مونځ به کوي، که مونځ نه کوي دا سړی مخبت نه دی. ومما رزقناهم ينفقون، او د الله د دین دپاره، د الله د رضا دپاره به خپلې پیسې لګوي. او دا یوازې په ګډه په بیزه نه ده، او په هغه ورځو کې اوښ عامو او د اوښ قیمت اندازه سړی نشي لګولی چې دا څومره قیمتي جانور دی. نو الله د هغې ذکر خصوصي طور وکړو. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله،
اوخ د شاعر الله نه دی، د الله په نښو کې یوه نښه ده. لکم فیها خیر، په دې اوخ کې ستاسو دپاره ډېر خیرونه دي. باربرداري پې کوئ، غوښه یې خورئ او د دې ډېر شی فایدې دي، ځکه دی په ځنګل کې ګرځي، په خپله ځان له خوراک کوي او ډېر شی اوبه یې ځان له سټور کړي، ستا نه اوبه نه غواړي. نو فذکروا اسم الله علیها صواف، نو چې کله د اوښ قرباني کوئ نو په لینډ کې ودروئ او د الله نوم پې والئ. دلته هم د الله نوم اخیستل ضروري دي. که تا په غشي ویشتو او که تا بیا الالاو، خو په دې کې الله اکبر ویل ضروري دي. که فرض که قصاب الله اکبر ونه وی په تا دې کې يیر شو، نو ستاس قرباني به مرداره شي. نو فاذا وجبت جنوبها، نو کله چې دا اوښ حلال شي او رارتاو شي، نو فکلوا منها، نو بیا دا غوښه تاسو خوړی شئ. واطعموا القانع والمعتر، هغې خلقو له تې ورکړه چې هغې سره نشته خو هغه نه غواړي، صابرئ. هغې خلقو له تې ورکړه چې هغې سره نشته او هغه غواړي او تا ته اطلاع درکوي. دا ولې کذالک سخرناها لکم، دا اوښ ما ستاسو دپاره مسخر کړی، ستا په کار کې لګولی و، په وجود باندې تیز و، په وجود باندې غټ و، سوی او طاقت یې ستا نه زیات و، په دنګوالي باندې اوچت و. بیا هم ستا ماشوم بچي به د مهار نه نیولی و، بیا به وبی، ځکه الله دا ستا په کار کې لګولی و. نو د هغې الله شکر به ادا کول غواړي. لعلکم تشکرون، چې تاسو د الله شکر ادا کوئ. او بیا په دې غم مه چې له الله ګینې غوښه ووږی دی، نه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله ته وینې او غوښې نه دي پکار، ولکن ینالها التقوی منکم، الله ته به ستا دا نیت رسي، ستا دا اراده به رسي، دا تقوا به رسي. او د تقوا نه دلته مراد د ابراهیم علیه السلام جذبه ده چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، محو عقل ہے محو تواشا لب بام ابھی، هر مشکل چې ورته راغی هغه په خنده پیشانۍ سره تیر کو. کذالک سخرها لکم، الله ستا دپاره دا سواری مسخر کړي. نو ته به څه چلو کې؟ لتکبروا الله، ته به اعلالی الله اکبر به وایې، علی ما هداکم، او چې دا کار ته په داسې سچویشن کې کې لکه چې ته الله للیږې، الله یینې او الله تا یینې، دې ته احسان وی. نو وبشر المحسنین، داسې احسان ورله مبارکي ورکړه چې تاسو میچ وګټو او الله ستاسو نه رضا شو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.